علیکم نوی ویډیو سره تاسو ته تللی وي امید لرم چې تاسو ټول به روغ خوشحاله وئ ژوند په مزو کې به وئ کورمنګ دره لویل ډیر کې د جنازې په وخت 12 کسان ډیر زیات بېدلتۍ سره قتل شول 12 کسانو ګناه سوا په کومه طریقه قتل شول د دې پوره معلومات خبرو لپاره زموږ د چینل مخه سبسکرایب کې پلی نشان څخه مخه وهئ چې زموږ خلیوانې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې پوره معلومات نه حاصل کړئ کورمنګ دره لویل ډیر کې ډیره زیاته دردناکه واقعه مخې ته شوې وه چې د جنازې په وخت باندې دوه خاندانونه په یو بل کې وران شوي دي چې په یو بل باندې فایرنګ شروع کړی د هغه فایرنګ په وجه باندې 12 کسان ډېر زیات بېدلتۍ سره قتل شوي دي 35 کسان په هسپتال کې ډېر په بد حالت کې پراته دي دوستانو د دوی ګناه سوا په دغه وخت کې په جنازه کې د 300 کسانو خلک شرکت کړی و د هغه جنازې کسان هم پکې لګېدلي دي د دې دوانو ترمنځ د جنگ د جګړه په دې باندې راغله چې دوی په ځمکه باندې سلانجه واله د ځمکې لانجې په وجه باندې دوی داسې حرکتونه وکړل چې په یو بل باندې فایرنګ شروع کړو او یو بل ډېر زیات بېدلتۍ سره قتل کړل دوستانو په دوانو خاندانونو کې جاني نقصان ډېر زیات شوی دی ځکه چې 12 کسان مړه کېږي خامخا به جاني نقصان کېږي چې د یو کور پکې درې څلور جنازې وځي دوستانو پوره واقعه په ځمکې باندې رامخې ته شوه ځمکې ته پکار دي چې مور او پلار په بچو باندې ځمکه نیمه کړي چې مور او پلار کله ژوندي هغه وخت کې مور او پلار په بچو باندې ځمکه نیمه کړي خپله حصه وله ورکړي نو بیا به داسې حرکت نه رامخې ته کېږي د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ د چینل مخه سبسکرایب کړئ تر انشاءالله څخه مخه وښیئ چې زموږ خلیوانې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي